لپاره چې د ملک واپس د امریکای یو غلام جوړ کو او دی چې راوځي شوی دی خاص مین هغه د دې هغه د زړه خبره لکه په چینل باندې رام له بخله باندې مراله چې وې دی امریکای ته ابسولوټلی ناٹ ولې وي نو اصل دی د غلامۍ عادت دی او په دې وجه چې د دې پیسې او جیدادونه ټول په داسې غیر ملکونو ول صرف د هغه خپل پیسو د خپل مفاد لپاره یوځي شوی د پاکستان لپاره دی نه دی یوځي شوی دغلا او عمران خان چې ورته دا کم دغه کې موږ راغلی سپورټ کوو نو صرف د پاکستان لپاره سپورټ کوو او د پاکستان لپاره ځکه سپورټ کوو چې د پاکستان لپاره داسې یو لیډر ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لپاره هر یو انسان هر یو مسلمان خپل سر قرباني او بزانم به پاکي نه کوي نو دای چې کوم ایشو پاس کړو دا کم بیل پاس شو نو دا په تاریخ کې چا نه دی کړی د پاکستان پرې د چې نور ملکونو ولا هم دا کوشش نشو کولی دا یو غټ لیډر داسې د یو خودل او دنیا ته ثابت شو ټول دنیا اسلامي ملکونه غي غواړي چې عمران خان داسې یو سربراه دی چې دا زموږ ټول مسلمانانو غلي ډری کولی شي نو موږ په دې وجه د سپورټ لپاره راغلی او د عمران خان لپاره زموږ ځانم قربان دي جی الله دې خلر الله ژوند لره او زموږ هم بس دغه سوچ ته د عمران خان لپاره چې الله دې لډر ژوند ورکړي او ډیر یو پاتې سوچ لري او ډیر زیات یو مخلص انسان دی مونږ دا غي نیتونو ګورو ډیر زیات خسته خونه ورو پکې دي مطلب ځینې خلک به زه ټارګټ کوي يهودي جنټ او کته پورته نن سبا مونږ ګورو يهودي جنټ نن سبا ساوګ لکنه هغه مونږ لا تاسو ګورئ اپوزیشن کې چانه دي کړي دغه د يهودي جنټ چې زمونږ د پاره د غریب د پاره نن سبا هغه کوم لګي دي احساس کوم پروګرام هغه بل ورځ عمران خان بل ورځ اسلامي ملکونو چې کوم راغلي دا هغه ته کوم چې تقریر کو په هغه کې ښکارا وي چې دین زموږ یو دین دی او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دین دی او د دین علاوه چې څوک وایي چې زه مسلمان یم او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه منو هغه کافر دی هغه مسلمان نشي کېدی او دی ورپسې اکثر دا لکه بوختان په لګي چې دا د قادیانانو سپورټ او قادیانان داسې واغسي چې ښکارا دی یو انسان بار بار دا وایي چې کوم انسان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اخري پیغمبر نه ګڼي نو نه مني نو هغه کافر دی هغه بار بار دا وایي نو دی نو تاسو ګورئ مطلب نور هغه دا نه وای مطلب هغه تاسو راشي مطلب هغه اسلامیک سټډي کوي او ډیر زیات ګوري هغه تاسو په دغه تشت سپیچ تقریر ورېدلې نو هغه همیشه پر اسلام به کې هغه ټل کوي مطلب د اسلام چې کوم دی دغه سره په جوړخ باندې رواني ریلیټډ کوي مطلب روان دي خدا نه مطلب چې ته راځي ډایرک او هغه باندې ته یو غټ بلیم لګي چې دا يهودي جنټ مطلب خو اصل من خبره دار چې برداشت کول نشي برداشت کول په دې نشي ما تاسو وی کنه چې هغه ټول غله یو ځای شي صرف د دې لپاره چې زمونږ ته کولاو منګه کولاو کې نارو را راکې بس منګ پری دي چې منګ سوال دي او دا چې همیشه لپاره بیا مو اوس ولدا نارو ورکی نه ادم اعتماد شته یو شیم نشته او دا ادم اعتماد کدا خدا نه خواسته دی غلو چری په خپل ذریعہ باندې دا کامیاب کو نو عمران خان سیدادونه مخلوق ولر دی خدای شته د پاکستان بدل په بل طرف او منګه لکه په خپل موټر وی باندې داسې حال ولیدو لکه زلزلې جرا شو سړی په دروازه کې خلک ټورون خلی داسې په موټر وی باندې راتلو کې دومره انخدي دومره مخلوق را روان دي دا خلار کم چې رسیدلی دا دغه په نسبت لا سم نه دا خو بلکاو رسیدلی کم از کم لکه زمون په نسبت سره چې گاډي کم را روان دي کنه نو په لکاو کې گاډي دي چې په یو گاډي کې دوه کسان هم شي نو هغه په لکاو کې جوړیږي په لکاو کې صرف گاډي دي نو خلک خو چې لکه موږ حساب لګو خپل لکه موږ د خپل نظر حساب لګو نو کم از کم 20 لاک نه برابر خلک تقریبا را روان دي چې اوسه پورې کوم غلطیاں د انسان نشوي دي هغه له سپورټ کړی دي نو هغه ته غلطي وای او د آینده د پاره د غلام سوچ ختم کړي او د غلامي سوچ ختم کړي چې لکه زما پلار به له اوټ ورکو پیپل پارټي نو زه به ورکوم چې زما پلار نو پوه شوی هغه ته د اصلیت پته نه و نو چې ما ته پته ولګید نو پکاره چې خپل آزاد سوچ جوړ کما او د غلامۍ نه راوځم نو هر انسان له پکاره اوس کو په زرامه شو مولا اکثر باز خلک وي چې یاره دا مولانا دی مولانا خو د دې ټول هغه دلال دی دلال هغه باندې خو هغه بل زین کیږي هغه د دې د پاسه دی هغه د شیطان دوه بالکل هغه طریقې ورزي کدا ور سره نه ویني دوی دونه حرکت هم نشي کولای خو اصل خو د شیطان توپ چې کوم دی دا د پزرامان دی هغه ناشنا شیطانانو وجه طریقې ورزي خو مطلب مونږ د دین اسلام قدر کوم مطلب صرف په دغه وجه چې خلک مولانا دی خو مولانا په نوم دوکه کیږي البته کو در د غلو سپورټ نه کوي د غلو ور سره نه مونږ بیا سپورټ کوو په دې حال کې دا ورته چې کله دا صحیح مولانا شو او د خپل امامتي استکار وي او د دې حق وي باطل دی باطل بالکل عمران خان نه چې عمران خان سبدا شاته ولاړی څوک دی یو مخکې خو ځکه نه دی پکار چې بیا هم کېدی شي لالچ ویني بیا غلط شي مخکې نه دی پکار خو کېدی شي شاته ورسره ولاړي خو الان کې دا غلط سړی موږ نه غواړو چې دا زموږ پارټي ته هم راشي پکار هم نه ده